اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه چې نن کوم دا زما قیصر جمال اشنغري نوم دی، قومي وطن پارټۍ ضلع 400 صدر یم. او زما د دې راتلو مقصد دا دی چې دا څو ورځې مخکې په دې 400 کې دا کومه شرمول او پرزول جوړ دي د اسپتال په حواله سره او بیا د MS په حواله سره، نو ما دا ضروري وګڼله ځکه چې دا د یوازې د صحافي برادرۍ جنگ نه دی، دا د دوی څه ذاتي مفاد په دې کې نشته. دا چې دا کومه خبره کیږي نو دا د 400 د عوامو دپاره د هغې د ستونزو د حل کولو دپاره دا خبره دوی اوچته کړې ده. او موږ هم غواړو چې یاره په کومه نه کومه طریقه د 400 اسپتال سره حوالې سره چې کومې خبرې دي چې دا دغه شي، دا حل شي، مریضانو ته دغه ته نقصان ونه رسي. نو د دې دپاره زه راغلیم. زه اول خو دا وایم چې په 400 کې چې دا کوم دویم اسپتال جوړ شو، ومن اینډ چلډرن اسپتال، نو دا الف خان روره مرجان علي ته تاسو ته پته ده چې دا په غونډ پاکستان کې 2 اسپتالونه دي، یو په سکر کې دی او یو په 400 کې دی. او په کوم انداز کې چې دا جوړ شوی دی او کومه مشینری دی ته راغلی ده، نو هغه پکار ده چې د 400 عوامو ته هغې نه فایده ورسي. نو الټا هغه زمونږ د عوامو دپاره د زحمت باعث لګیا دي جوړیږي. او چې کوم 2 هسپتالونه دلته دغه دي، نو هغه له یو داسې MS ورکړی دی چې هغه یو خو هغه د خبرې په چل نه پیږي، بل دا ده چې دلته چې کوم سټاف دی نو هغه د زمونږ د DHQ هسپتال نه هغه ځای ته ځي او د هغه ځای نه سټاف په منډه دلته راځي. نو دا په ګڼو قصابانو کې اغوا مرداري یا نو دا هغه مثال د دې نه جوړ شوی دی. نو چې د دې ځای نه هلته خلک ځي او د هغه ځای نه دلته راځي، نو اکثر پکې مریضانو ته ډېر لوی تکلیف او دغه ملو شي او اکثر پکې ایکسپایري وشي. بل په دې څو ورځو کې مونږ وکتل چې د رزړو هسپتال کې په دې اختر په دې ورځو کې کومه په ډیوټۍ باندې یو ډاکټر و، په غونډ اختر کې په ډیوټۍ باندې یو ډاکټر و او هغه غریب هم ډېر لوی بوج په دغه اسپتال باندې پروت و. نو د هغه نه تقریبا 4-6 ماشومان په ریکارډ باندې دي چې هغه ته ایکسپایر شو. نو د دې مونږ وایو چې د دې تحقیقات وشي. بل دا ده چې د MS کومه د لار د اختر په چوټیانو کې او د ګرځېده د منسټر او د یو ځای او د بل ځای په اجرو باندې، نو دغه د مذمت قابل دی ځکه چې دلته نه دی ته نو د داسې یو پروګرام نو پرېښی، یو روسټر مې نو جاري کړی چېرې زه دلته نیم یا فلانکې ډاکټران صاحبان به هلته ډیوټي کوي، دلته به ډیوټي کوي. نو اختر کې خو تاسو ته پته ده چې 400 ډېره دغه علاقه ده او دې کې اکسیډنټ هم کېږي، دې کې خلکو ته اچانک ایمرجنسي هم پیښیږي. نو د دې د تحقیقات وشي. بل د یو غټ اسپتال د MS نه کنټرول کېده، دویم اسپتال یې ورکه. نو زما په خیال خودم د لږ خبره داسې دغه ده چې دې کې د وزیر صحت څه راز دی یا څه دغه ده چېرې د یو ډول چارج د یو هسپتال MS له ورکه. نو د دې د خامخا تحقیقات هم پکار دی او د دې له خپل فل ټایم MS د 400 رجړ وومن هسپتال چې دی دی له یو فل ټایم MS پکار دی. باقي چې کومه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په 400 کې زما خیال دی 15 MPA ګان دي او 2 MNA ګان دي. دا ټول دی کې یو د عوامي نیشنل پارټۍ دی، باقي د PTI سره تعلق ساتي. حکومت دلته 8 کال دی زمونږ په خیبر پختونخوا کې دا د PTI حکومت دی او دلته چې کوم دی یو مونږ سره اکثر وزیر خامخاوي د دې نه مخکې سلطانو او اوس چې دی نو شکور دی، نو هغې په دې معامله باندې مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده. آیا د دې په دې چې دا کوم هله ګوله روانه ده، دا کوم د باندې د کرپشن چارجز لګي، نو آیا د دې نه مونږ دا مطلب والو 400 عوام د دې نه دا مطلب والي چې دوی په دې دغه کې شریک دي، په دې اخوا د خوا دا کوم دغه چې کیږي
نو دا فنډونه یو سیز بل سیز دا ټول ډېرې خبرې دي خو لنډو کې به دا ووایو چې بل دا 400 کې چې د ایم اس دا کومه رویه ده نو که هغه تاسو وګورئ نو هغه د هغه نه سټاف هم ځکه مونږ د دې ځای خلک یو لوکل خلک یو مونږ ته او سټاف هم زمونږ نه دی لکه د بهر نه دی راغلی نو زه دا وایم چې هغوی کومه مونږ ته شکایت کوي مونږ ته وایي چې یاره دا ایم اس صاحب چې دی د ده رویه ډېره زیاته خرابه ده لکه د ده رویه خو ما یو ځل کتلې وه چې هغه الف خان رور سره ورغلی و د هغه ویډیو ما سره اوس هم پرته ده زه حیران یم چې دا ډاکټر دی که دا بدماش دی که دا ډاکټر وي نو ډاکټران خو ډېر پولایټ او ډېر دغه خلک دي بل دا ده چې هغوی به آلویز د هغې رویه ډېره زیاته ښه وي خو دا خو هیرو شان ماته ښکاري بدر منیر ټایپ یا سلطان راهي ټایپ د چې دا کمې خبرې کوي کم سر اولی رولي کم صحافیان ورونه حبس بیجا کې ساتلی او بیا د هغې نه پس مې نه مانو والي لکه څنګه چې عمران خان دی داسې دا سړی م را پیدا کړی دی او دی وایي چې نه بس زه په یوازې ټیکې یم باقي ټول خلک چې دي نو دا خراب هم دي دا غلط هم دي بل زه به ده ووایم چې زمونږ دا صحافیان رونه دا زمونږ لاس سترګې خپې دي لکه څنګه چې د عمران خان هغه جنرال فیض حمید وایي چې دا زما لاس خپې و نو داسې زمونږ دا لاس خپې دي د دوی د وجې باندې د کومه د سوشل میډیا د کم ریپورټینګ چې کېږي په دې مونږ د ډېرو ستونزو نه خبرېږو د ډېرو خبرو نه خبرېږو او په هغې بیا مونږ خپل لاهې عمل هم جوړو او دغه هم کوو نو دا چې دی په هسپتال ته دی نه پرېږدي په ریپورټینګ د پابندي لګولې ده سټاف ته دی نو د مطلب دا دی چې دغلته څه انفیر مینس کېږي لکه دلته دغلته څه بله ډرامه شروع ده ځکه دوی وایي چې یاره تاسو به دلته نه راځئ او دغه به نه کوئ ریپورټینګ به نه کوئ دا خو مثبت ریپورټینګ دی تا خو عمران خان ماما ویلو چې تاسو نو دوی خو تاسو لا لګیا دي یو قسمه دغه درکوي او ستاسو د اواز چې کوم دی د هسپتال د ایم اس صاحب به ووایو چې ستا د اواز وړي او 400 غونډو خلکو ته یې ښیي او هغې بیا منسټرانو سره ام پی ایګانو سره دوی سره یې ډسکس کوي نو ته دا خبرې په مثبت انداز کې واخله دا نه ده چې ته په نیګیټیو کې اخلې نو خامخا ټولې خبرې به دغه کېږي بل په دې کې په 400 هسپتال کې دلته یو ګایني وارډ و هغې هم جي 400 نه هغه هسپتال ته شفټ کړ نو ما څو ځله ما وکتل چې یاره ډېر مریضان راشي او د دې ځای نه چې بیا هلته ځي نو حیران و پریشاني ځکه چې د دغه ځای پورې ځان له یا رکشه کړي یا چنګچي کړي یا څه راغلي نو بیا چې هلته ځي نو هغې ته دغه ډبل تکلیف شو نو او په دې 400 په دې هسپتال باندې تاسو وګورئ 400 بازار دا ورپسې صدریاب ورپسې د نیسته ورپسې پړانګ ورپسې نورې علاقې داسې چې کومې نږدې دي ته پرتې دي نو هر چاته خو دا دغه دی چې دا هسپتال ورته نږدې دی او دا فیزیبل دی نږدې دی جی نو پکار دا ده چې هلته دې مونږ دا نه وایو چې هلته دې دا سهولت نی خو دلته پکار ده چې دلته هم یو وارډ وي او هلته لپاره خپل یو وارډ پکار دی چې یاره هلته ګایني هلته هم ټریټ کېږي او دلته هم ټریټ کېږي نو دا به د سهولت د 400 د عوامو لپاره یو غټ سهولت وي دلته عوامي نیشنل پارټۍ نن ښکاره اعلان وکړ صحافیانو سره چې موږ صحافیانو سره په داسې معامله کې کلک ولاړو چې صدر تاسو د قومي وطن پارټۍ تاسو د صحافیانو ورونو سره ان شاء الله زه دا وایم جی چې مونږ صحافي برادرۍ سره چې په څه وخت دا واقعه وشوه مونږ الف خان رور سره مونږ ټولو سره د یکجهتۍ اظهار هم کړی مونږ ورته خپل دغه حواله کړي خدمات هم حواله کړي مونږ وایي چې تاسو څه وخت وایې مونږ به هغه ټایم هم ولاړو زمونږ صوبایي صدر جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب په خپله دې کې ایم یو جی ته دغه هم کړی او باقاعده زمونږ تاسو صحافیانو وروڼو ته ټلیفون هم کړی او ما له هم هدایت راکړي چې ته بالکل دې سره لکه ښه اټل ودرېږه او تر هغې پورې به ولاړ یو چې څو پورې دا ګایني وارډ دا مسله نی حل شوې دا ایم اس دا مسله نی حل شوې نو مونږ ایم یو جی مونږ صحافیانو وروڼو سره بالکل ولاړ یو مونږ چې څه وخت دی وایي مونږ به خپل ورکران بار روباسو او ان شاء الله چې بل دا خبره ما مخکې نه وکړه چې یاره ایم اس باندې وزیر صحت داسې کلک ولاړ دی
نو دې کې او دې هسپتال ته ډېر لوی فنډونه هم راغلي دي دې کې دا کم ایم ټي آی ایکټ دپاره هم دا ایم ایس چې دغه شوی او د بیا یو څو صحافیان هم په لاس کې اخیستي وو او چې کله د ده مطلب تی ووته نو بس بیا هغه صحافیانو وروڼو لم هغه یو دغه یې جوړ کړی یو سټیزن شان دغه یې جوړ کړی هغې کې زم ممبر وم خو چې کله د هغې نه پس بس هغه ده ته هغه مسلې وي هغه ډاکټرانو دغه نو چې ده ځان ته لوبه هواره کړه نو بیا هغه صحافیان هم په دې کې شهزاده شاه باچا مو یو څو کسان نورو هغه صحافیانو له لته ورکړه او هغه دغه هم ختم شو نو اوس ده خو ځان نه هغه ډاکټران چې کوم په ده باندې لکه پوهېدل یا په ده باندې به ده ځان له خپل ټیم راوسته نو چې ده راوسته نو خامخا دې کې او د حکومت خو دې کې هم رڼا تیاره شته زما د ایم پی اے ایم این ایم دې کې او منیسټر هم دې کې تیاره رڼا په دې خبره کې شته چېرې دوی ولې یو د 400 د عوامو په ځای دي د یو بل بار راتللی یو سرکاري افسر هغه دوی سپورټ کوي او هغه سره ملګرتیا کوي